عزیزان زمانن خبره چې دا هغه د زکات په حواله سره ده چې زکات د اسلام د ارکانو څخه یو رکن دی لکه کلمه ویل منځ کول حج کول روزه او دغسې یو پکې زکات دی د زکات خپل معنا برکت ته ویل کیږي طهارت ته ویل کیږي د شي زیاتوب ته ویل کیږي په شریعت کې زکات دی ته وایي چې تره ولاړ سي د خپل مال څخه هغومره حصه چې څومره شریعت ښوولې ده هغه یو غریب مسکین ته ورکړي هغه یې مالک کړي زکات چې دی دا په دویم کال د سنه هجري فرض سوی دی چې کوم څوک روپۍ لري مال لري دولت لري زکات ور باندې فرض دي پر هغه باندې د زکات مسلې زده کول هم فرض دي کم سړی غریب دی بېوسه دی بیچاره دی هغه به صرف د زکات پر خبره ایمان لري چې زکات فرض دی الله رب العزت په 5 ارکانو کې یو رکن موږ ته راښوولی دی زموږ به ورباندې ایمان یم لکه چې پر چا لمونځ فرض یې عزیزانو په دې خبره خو بستې سر خلاص چې د هغه لمانځه زده کړه دا پر ده باندې فرض ده نو چې پر چا زکات فرض سلو د زکات پیژندل د زکات هغه ترتیب و مسائل زده کول دا پر هر مالدار باندې فرض دي دی به زده کوي نو چې زده یې کړي بیا د ده زکات ته مخ دی به خپل زکات چې دی هغه ادا کوي او که غریب ولو نو پر غریب باندې خو زکات نسته صرف د ده به ایمان پر دې خبره یې چې یاره زکات الله رب العزت یو امر موږ ته کړی دی پر موږ باندې فرض دی که ما مال و دولت پیدا کوي زه به زکات ورکوم که نه زما پر دې زکات باندې ایمان دی کم سړی چې زکات نه مني هغه له اسلام وتلی دی له اسلام خارج دی بیا غالبا از شیخ صاحب رحمه الله فرمایي شیخ زکریا صاحب وای صرف په قرآن کې د لمانځه سره چې الله رب العزت زکات یاد کړی دی 2 ځایه یاد کړی دی د زکات علیحده خبره ځان ته ده خو چې د لمانځه سره د زکات ذکر راغلی دی هغه 2 ځایه راغلی دی نو معلومه دا سوه چې زکات ډېر لوی رول چې دی هغه د اسلام په چوکاټ کې چې دی هغه لوبوي او هغه تیروي عزیزانو خبره دا ده چې عام طور دا خلق زکات د الله له جانبه جبر بولي یار الله رب العزت زما روپۍ دی زما مال دی زما دولت دی نو الله رب العزت پر ما باندې زکات فرض کړی دی کافرانو به دا خبره کوله ول الله فقیر سوی دی له موږ څه روپۍ غواړي العیاذ بالله الله ورته وفرمایلې که زه فقیر سوی وای نو ما له تا روپۍ غوښتې وای تا به روپۍ و ما ته راکولی نو زه ولې و تا ته وایم چې ستا ورور ته یې ورکه ګوره الله فرمایي که زه فقیر وای نو تا خو به روپۍ و ما ته راکولی خو زه و تا ته وایم ستا و غریب ورور ته یې ورکه ستا و غریب اکا ته یې ورکه ستا و غریب وراره ته یې ورکه ستا و غریب عمه و خاله ته یې ورکه نو په دې کې زما څه خبره راله خو ستا کور لره بېرته روپۍ درلې او دا عجبه خبره دا ده د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به خلک دا زکات جبر بولي خلک به دا زکات په داسې بد نیت ورکوي لکه ټیکس چې ورکوي ټیکس له موږ حکومت اخلي هېڅوک یې په رضا باندې نه ورکوي د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به زکات مسلمانان چې دي هغه داسې ورکوي چې یاره زکات ما روپۍ ګټلې دي نو اوس پر ما باندې ولې زکات راځي ولې ورکمه زه خو داسې خبره ده روایتو کې راځي قارون د موسی علیه السلام د اکا زوی و ډېر لوی مال دولت الله ورکړی و نو موسی علیه السلام ورته وویل ته د دې زکات ورکوه او زکات زه ولې ورکم زکات ولې ورکمه نسته ځای نسته وروره دا هلته کښېنه نو زکات ولې ورکم زما روپۍ دي ما ګټلې دي زما نوکام پکې وتلی دي ما شپه ورځ یوه کړې ده زه ولې زکات ورکمه تا و زما و زکات ته اړولې زما و روپۍ ته دې اړولې ده زما و جایداد ته تا اړولې ده هغه نه ستا جایداد ستا روپۍ ستا دي بیا الله رب العزت امر وکړ موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ومځکې ته امر وکړي ولاړی قارون په مځکه ژوندی دننه سو
د د فکر داسو چې زما مال دولت دی رسه اخلي. موسی علیه السلام غږ وکړ ول د مال او دولت هم راواقع پر سر ورکړی شوی. تر نن ورځې قارون په مځکه کې دغه ژوندی روان دی. کم سړی چې زکات نور کوي هغه د قارون پر لین روان دی. کم سړی زکات ورکوي هغه د موسی علیه السلام پر لین روان دی. د موسی علیه السلام پر لار چې روان دی هغه کامیاب، د قارون پر لار چې روان دی هغه ناکام. په دې کې بله خبره قطعا نه ځایږي. بیا حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی، پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وای د قیامت په ورځ به د یو مالدار سړي په غاړه کې مار راځړېږي، مار. او دا مار به وده ته وایي زه ستا هغه مال یمه چې تا زکات نه جنې ورکوئ، زه ستا هغه مال یمه چې تا زکات نه ورکوئ. بیا به دا مار ګوره په دا ګرد مسجد کې یو مار رایلکه دا ټوله به سره وغورځي، لیکن دلته د قیامت په ورځ به دې په خپله غاړه کې په خپله اچولی او سره د دې چې دغه مار به بیا سړی ویي هم، دا مار به سړی ویي، دا ورته وایي زه ستا مال یم، ستا یاد دي چې تا د الله په لاره کې زکات نه ورکوئ. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي، صحیح حدیث دی، وای د قیامت په ورځ به چې کوم چاته الله وشان ورکړي ولو هغه وشان به ټول الله رب العزت راولي میدان ته، سره د دې چې هغه به چاغي، هغه به تیار وي، سره د دې چې د هغه سره کوم بچان ولو، سره د دې چې څو دانې و دا به ګرده راشي په دا سړي کې به لوړ خیږي خیږي خیږي. بیا به ورته وایي زه ستا هغه مال یمه چې تا به زه نه ورکولم د الله په لاره کې، نن ته و ماته ځان چې دی هغه ټینګ کړه. د الله رسول فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د مالداره سړي دا مال دنیا نه ده چې دا د زکات نه ورکوئ، دا به الله رب العزت دا د سونه و چاندي دا به راواخلي د جهنم په اور به ګرموي، د هغه څه به خپلې خښتې جوړې کړي د ده پر تندې، د ده پر ملا، د ده پر شا، د ده پر سینه به ورنسي. بیا چې دا وسوځل سو وسوځل سو دا ټنډه سوله، بیا به د جهنم په اور کې کښېږدي، بیا به راواخلي پر دا ملا باندې به ور کښېږدي. څنګه سلو تا په دنیا کې زکات نه ورکوئ، ستا د زکات نه ورکولو نن دغه انجام دی، دی به چغې وایي، نارې وایي، بغارې وایي. بیا روایتو کې راځي عزیزان، یو تابعي و تابعي دې ته ویل کېږي چې صحابه کرام یې لیدلي. هغه یو سړی راغلی، ویل یاره مزه خپل یو دی رالی دی چا پاتاله را څوک مړو دی پاتاله رالی چې پاتاله رالی بیا په تعزیت کې الاوال چې اوس هغه ورته ویل موږ داسې چې دی پټکي په قبر کې نو موږ چې کله قبر وکیندی دی پښیر شوی نارې سوې چغې سولې موږ بیرته قبر وکیندی چې ومې کیندی او تکسر ورولو او هغه تنور د ور موږ ژر دا خاور ورباندې واچوله. نو پښتنه وسوه چې دا ولې دی ډېر مشهور په دا خپل کور ژوند کې د زکات نه ورکوئ. دا الله کله کله موږ ته راښکاره کړي، موږ بغیر د ښکاره کېدو د الله پر هره خبره ایمان دی. ایمان ما تا چې له خپلې موره پیدا سوي، ما تا ته خپل ځانه معلوم دی، زه په دا خبر یم چې زه د خپل بابا سه یم، ته په دا خبر یې چې موږ د خپلو ادیګانو څه پیدا کېدلو، یا موږ نه دی لیدلی، لیکن زموږ ایمان دی چې زه د خپلې ادیې څه پیدا سوی، زه د بلې شي څه نه یم پیدا سوی. نو دغسې موږ د الله خبره بغیر د لیدلو منو، بغیر د لیدلو. الله چې څه امر وکړي زموږ سترګې درواغ، د الله امر رښتیا، زموږ غوږونه درواغ، د الله امر رښتیا، زموږ سترګې و غوږونه و فکر درواغ، د محمد رسول الله خبرې ټولې رښتیا دي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.